أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في السابق بيان فضيلة ملة الإسلام وبيان أفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أفضلية القبلة. باقی کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو، فضیلت ملت اسلامی ذکر شو، دیکھیے فضیلت قبلی ابراہیمی ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم. یادا سی وائی السابق ان الاعراض عن الملة الإسلامية إبراهيمية صفح ومن يرغب ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اعراض ملة إبراهيمين ذاق مقلطوب دي. السابق أن الاعراض عن ملة إبراهيمية صفح وفي اللاحق أن الاعراض عن القبلة الإبراهيمية أيضا صفح. کعبه ابراهیمی نه اعراض کوي دام خمقل دي، ملت ابراهیمی باندې نه دي، دا به وقوف دي. کعبه ابراهیمی نه اعراض کوي دام به وقوف دي. التم الله فرمایلی الا من سفه نفسه، او دلتم الله فرمای سيقول السفهاء من الناس، دتم الله به وقوف ویلی. دغه کعبه ابراهیمی نه مانینو. دیت کې دوه قول دي. بعض مفسرین دا وایي کہ لاله تحویل د قبله نه وروسته د آیات نازل شوی، لفظ د مستقبل او معنی د ماضی ده. سيقول السفهاء معنا بوقوف ویلی دي. دا د علماء دا رایي، د اکثر مفسرینو دا رایي ده دا مستقبل په خپل معنا سره دی. دا آیات نازل شوی د تحویل د قبله نه مخکې، تحویل د قبله لا نو راغلی، اعتراض نو شوی، الله وی دا اعتراض بکوي. نو دا اخبار عن الغیب دی. اخبار عن الغیب د نبی اسلام معجزه را چې د مستقبل خبر یې څنګه ورکړم حق سی وشورو. الله دا فرمایل چې مستقبل کې ودا سی وای مزه سی وشو. کعبه باندې اعتراض وکړ دا بیت المقدس تمخ کول بیا حق یا به باطل، که حق ولې ته مخواړو او که باطل د شپاړه سمېشته موږ یو تولې وکړو، دا اعتراض وکړ. الله دا به وقوف دي. سيقول السفهاء زرد چې به وقوفان به وایي ما واللهم دې څه شي واړول عن قبلتهم د خپل قبله التي هغه قبله كانوا عليها چې دی پو. الله یو حاکمانه جواب کوي او پنځه حکیمانه جوابونه کوي. څو یو حاکمانه کې زبا چایم، اول جواب حاکمانه دی. قلوا پیغمبر الاسلام لله المشرق، خاص د الله د پاره مشرق هم دی او المغرب او مغرب هم دی. مشرق او مغرب کې خپل کمال نشته، خو چې الله کم طرف ته حکم وکړ هغه ته مخکوي دی کې کمال لري، او چې کم نه منع کړی هغه ته مخکوي. دا حاکمانه جواب شو. الله بادشاہ دی، یهدی هدایت کې من هغه چاته یشاء چې دا غیر هدایت اراده وکړي الی صراط مستقیم سیده لارې ته. خا پیغمبر الاسلام غوره پیغمبر، امت غوره امت، ملت غوره ملت، قبله غوره قبله. وصلی الله فرمایي چې امت غوره امت وي، ارزه غوره دي. پیغمبر الاسلام افضل الرسول، قبله افضل قبله دا غوره قبله ده، افضل القبلتين. امت غوره امت ته وکذالک امدارک معنا کما هدیناکم لکما تاسو ته هدایت کړي، دارنګه جعلناکم موږ تاسو ګرځولي امتا وسطن درمیانه امتو، درمیانه امت معنا غوره امت ښه. خیر الامور او ساتوها د عادلان، وسط په معنا د عادلان سره دی. عادلان مې ځکه ګرځولي لتكونوا شهداء علی الناس، چې په خلکو گواهی وکړي. گواهی کې عدالت شرط،
تاسو مې عادلان وګرځولې چې په نورو امتونو ګواهي وکړي. ويكون الرسول او شي جناب رسول الله صلی الله علیکم پتاسو شهیدن گواه معنا تاسو تزکیه وکړي. نبی علیہ السلام تاسو تزکیه وکړي. عدالت درمیانوالی ته وي، وسط عدالت ته وي. درې چیزونه راجمع کې حکمت، عفت او شجاعت. دا عدل له حکمت او عفت او شجاعت. تاسو کې مې حکمت کې عفت مې درکړې، شجاعت مې درکړې، مجموعه عدل. پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک دی قیامت ورسي الله بنو علیہ السلام ته وي تا دین نه سوله او ما رسوله امت له وي امت موږ ته ټکه نه درار سوله. ابراهیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ته وي ستا گواهان څوک دي؟ وای د نبی علیہ السلام امت ته دا امت به گواهی کوي چې نوح علیہ السلام دین رسوله. ای به اعتراض وکړي چې دی خونو موږ وخت خودی نو موږ باندې داسې گواهی کوي. امت مسلمه به وي چې گواهی کې علم شرط دی. اذا علمت مثل الشمس فاشهد. نبی علیہ السلام د نور پشان لته معلومه شي گواهی وکا. قرآن کې الله فرمایلی په لبست فی الف سنه الا 50 عاما نحنم سوا کال او تبلیغ کړه مونږ گواهی کوو. نبی علیہ السلام به تزکیه وکي چې زما امت رښتیا وي. تزکیه دی ته وي په عدالت کې گواهی کوي د بخشالي گواهی. نو عدالت والا قاضیان بخشالي ته کسان راولي کی خفیه پولیس ورته وي معلومات وکړي چې دا گواهان څنګه خلق دي، عادلان دي، فاسقان دي، پیسې اخیستې دي، که څنګه چلې کړی. اوس خو دې وخت کې عدالت نشته، خاصې نوم باره انعام عدالت شته دی. په پیسو به گواهان اخلي او څه به کوي؟ گواهي به کوي. ښه به ورته پته کړي دا دروغو ګواه دي. خو بس هغه دغه خانې وله پوره کوي. نو خانې وله پوره کوي. د قاضي به دا کاري کې تحقیق به کوي چې دا ګواه خو دروغجن نه دی. نو یو خو ښکاره تزکیه ده او ښکاره تعدیل دی چې یاره دا عادل دی یا فاسق دی. نو ښکاره کې که دې دور کې چاله تفسیق وکړو چې دا فاسق دی خو به یې دې وژني. اوس دا پټه تزکیه ده، پټ د بوسونه به ورته کوي چې دا ګواه څنګه دی، دا به یا عادل دی یا عادل نه دی. نو اما جعلنا حکمت ذکر کوي، شبه جواب کوي چې لما كان المناسب للأمة المتوسط القبلة التي كانت وسط الأرض. دا امت متوسطه ره امت وسط ته قبله هم په وسط تزمکه کې ده. دا کعبه بالکل د ځمکې په منځ کې ده. په دې اوړي کې یو ورځ نور بالکل د کعبې د پاسه راځي سوره جوړویم نه. دا بالکل د ځمکې په منځ کې امت متوسطه ره ليس مناسب قبله متوسطه په الارض ده. نو فمل حکمت فی التحویل الى بیت المقدس عدة ایام. بیت المقدس ته 14 میاشتې یا 19 میاشتې مونږ کړو. په دې کې حکمت سره الله پاک حکمت ذکر کوي. اول خدا خبر یاد کوي چې روایت مختلف راغلي. څوک کې شک راغلی، څوک کې 14 19 میاشتې راغلي، شک پسې غیڅه څوک کې 14 راغلي. څو ورځې د پاسه 14 میاشتې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته مونږ کړو. څو ورځې د پاسه 14 میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 5 د ربیع الاول باندې مدینه ته روان شو. د ګول ورځ وه په 12 ربیع الاول باندې د ګول ورځ وه مدینه ته دا راورسېد. بنو عمر بن عوف محلې ته راورسېد مسجد قباء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 یا 40 ورځې بخاری 2 روایت نقل کړي. دا دغلته تیر کړو بیا مدینې ته راغی. د جمعې ورځ لار کې جمعات ته اوس ته مسجد جمعه ویلې چې هلته د جمعې اول مونځ وکړو. اوله جمعه دغلته شوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینې ته راغی نو الله ته حکم وکړو بیت المقدس ته مخ کوي. نو 12 ربیع الاول نه بیت المقدس ته حکم شروع کړو. 12 ربیع الاول نه 12 ربیع الاول پورې یو کال شو. په 15 رجب باندې دویم کال کې په 15 رجب باندې تحویل قبله راغی. حساب وکړي ربیع الاول نه 12 ربیع الاول پورې یو کال شو. او بیا چې 12 ربیع الاول چې 13 ورځې دې میاشت کې پاتې شو. بیا ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی د 12 میاشت صادري یو ځای کوي. ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول دا ربیع الاول نه ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی نو 3 12
15 میاشتې شوې 15 ورځې د رجب کوي او 18 په ربیع الاول کې پاتې وي 18 په 12 ربیع الاول باندې را رسېدلی و مدینې ته نو 12 ربیع الاول نه 12 ربیع الاول پورې یو کال دی 18 ورځې په دې کې پاتې شولې 12 میاشتې دغه شولې 18 ورځې د ربیع الاول پاتې شي ربیع الثاني جمادی الاول دا ربیع الثاني جمادی الاول جمادی الثاني دا درې میاشتې د 12 میاشتې یو ځای کې 15 میاشتې بشي 18 ورځې د ربیع الاول پاتې وي 15 د رجب وي نو بعضې راویانو داسې چل کړی چې دا ربیع الاول میاشتې جدا مستقل میاشت شمېرلې او د رجب دا جدا شمېرلې نو 19 میاشتې به جوړېږي څو جوړي حساب وکړئ که ربیع الاول نه ربیع الاول پورې 12 شوي د 18 ورځې مستقل میاشت وشمېرئ او بیا ربیع الثاني جمادی الاول جمادی الثاني رجب دا مستقل وشمېرئ رجب مستقل میاشت وشمېرئ نو بیا 17 میاشتې جوړېږي او که په ورځو کې حساب ووایي 18 د ربیع الاول پاتې دي او 15 د رجب دي دا چې یو ځای کې نو 2-3 ورځې د پاسه یو میاشت جوړېږي نو 14 میاشتې او 2-3 ورځې پې د پاسه دا یې چا ته مونځ کړی بیت المقدس ته مونځ کړی و 14 میاشتې او 2-3 ورځې پې ده خپله ځان سره حساب کوئ ښه 12 ربیع الاول باندې په مدینې ته راورسېد د 12 ربیع الاول نه 15 رجب پورې 2-3 ورځې د پاسه 14 میاشتې جوړېږي دا بیت المقدس ته مونځو بیا تحویل د قبلې راغی په 15 رجب دغې بیا د علماو اختلاف دی چې را تحویل د قبلې په کوم ځای کې راغی علما ترجیح دی له ورکوي چې دا په مسجد قبلتین کې دا مسجد قبلتین مخکې ورته مسجد د بنو سلیمه وي وروسته یې نوم قبلتین شو مخکې ورته مسجد د بنو سلیمه وي نبی اسلام دلته تللی و د ماسپښین لمونځ و د ماسپښین په مانځه کې حکم راغی د بیت المقدس نه چا ته مخکې بیت الله شریف ته بیت المقدس د مدینې نه شمال ته پروت دی او بیت الله شریف جنوب ته پروت دی نو مسجد قبلتین ته چې بیا لاړئ هغه یو مخامخ محراب دی قبله ده په دې کم ګیټ کې سړی ورننوځي دا جنوب طرف ته دی دا شمال طرف ته دی جړې قبلې طرف ته په دې د بره د محراب شکل جوړ کړی نقشه ده چې مخکې قبله دی خوا او محراب دی خوا مسجد قبلتین دی دروازې د پاسه چې به کوم ورننوځي د محراب شکل یې جوړ کړی نو بیا داسې قصه وشوله چې نبی علیه السلام په اول صف کې و ورپسې سړي و ورپسې زنانه وې صفونه داسې و که نه نو نبی علیه السلام دې طرف ته راغی له شمال نه جنوب طرف ته سړي هم پسې را مخکې شو او زنانه وروسته شولې ولې که په خپل خپل ځای راګرځي په خپل خپل ځای نو امام دلته ولاړ دی بیا سړي دي بیا ښځې دي نو بیا چې داسې مخکې نو ښځې خو په اول صف کې بیا راځي امام په ټولو کې وروسته کېږي نو دا ځای نه ورسره څه کړل بدل کړم بیا د مازدیګر مونځ یې په مسجد نبوي کې ټول وکړو بیت الله شریف ته یو کس راووته صحابي د بنو سالم جومات و ای د مازدیګر په مانځه ولاړ دی بیت المقدس ته مخ کړی نو ته ما د نبی علیه السلام سره مونځ په مسجد نبوي کې وکړو بیت الله شریف ته او تاسو چېرته مخ کړی بیت المقدس ته هغې مانځه کې چېرته راوګرځېد بیت الله شریف ته راوګرځېد نه سار مانځه کې بخاري شریف روایت نقل کړي سار مانځه کې یو سړی مسجد قبا ته لاړه دلته جمع وکړه قبا ته لاړ مسجد قبا کې جمع ولاړ او بیت المقدس طرف ته وایي زه ګواهي کوم ما د نبی اسلام سمون بیت الله شریف ته وکړو هغې مسجد قبا کې په مانځه کې قبلې ته راوګرځېد د سار په مانځه کې بنو سالم و جومات کې مازدیګر مونځ و د مسجد قبا کې ده سار مونځ و قبلې شریف ته کعبې شریفې ته مخ کړو ښه نو دا 14 میاشتې چې بیت المقدس قبله شوه دې کې حکمت څه و د دې 2 ترجمې دي ښه اما جعلنا موږ نه ده ګرځولي القبلة التي هغه قبله كنت علیها عدة ایام چې ته به څه ورځې وې څه ورځې بیت المقدس ته مونځ کوو دا بیت المقدس مونږه قبله نه ده ګرځولي الا لنعلم مگر دې لپاره چې مونږ معلوم کو من هغه څوک یتبع الرسول کتابیداری د جناب رسول الله وسلم کوي په قریشو کې ښه
ممن د هغه چانه معلوم کو چې په پوندو ګرځي. دا د قریشو د پاره امتحان. د قریشو د نیکه قبله سوا بیت الله شریف وو. قبله ول الله چې وګرځوله بیت المقدس وګرځوله. دا په قریش امتحان کې د نبی اسلام اتباع سو کوي او کو نه کوي. بیت المقدس ته د نبی اسلام سره مخ یو کو نه مخ کوي. د نیکه قبله پری دی او کو نه پری. دا لدیر امتحان لپاره ما بیت المقدس قبله کړله. او یادې ما معنا وکي اما جعلنا القبلة التي موندا ګرځول هغه قبله كنت عليها کته ور باندې وي منسوخه دا منسوخه نه ده ګرځولې. ته بیت المقدس ته مخکاو دا موږ منسوخه دا ولی منسوخه کړ الا لنعلم چې د يهودو نه معلوم کوه جانا معلوم کو مخکې بچا امتحانو په قریشو چې بیت المقدس ته مخکې کنا. اوس بیت المقدس قبله منسوخه شو. اوس په يهود امتحان دی. هغه څوک معلوم کو چې د جناب رسول الله سلام تابعداري کوي هغه چانه چې په پوندو ګرځي. دیو یمون خو بیت المقدس ته مخ کو بیت الله شریف ته نه مخ کو. نو دا په يهود امتحان دی. الله ته خرڅ معلوم دی. لنعلم څه مطلب؟ لنعلم یو معنا د اسکندلوی صاحب کړي لنم تهنا علم په معنا له چا سره دی؟ د امتحان سره دی. مونږه په دې باندې امتحان کو. یا علم په معنا له تمیز سره دی. الا لنميز مونږ جدا کو څه لنميز مونږ جدا کو معلوم یو کو معنا یاد الله فعلم کې خوشتره کدا به د نبی اسلام تابعداري کوي دا باندې کوي. الا لنعلم علم ظهور تفسیر نه دا معنا کوي مونږ د خپل علم د خلقو د ظاهر کو. الله فعلم کې هوا خو عوام او عام خلقو ته پته نه لګي چې د الله په علم کې څوک دي چې هغه د نبی اسلام متبع دي او څوک دي چې هغه متبع نه دی. نو تحویل د قبله وکړو نو د الله علم خلقو د ظاهر شو چې دې کس د نبی اسلام اتباع وکړه دا د الله په علم کې متبع دی. دی بل ونه کړه دا د الله په علم کې سره غیر متبع دی. لنعلم علم ظهور زمونږ د علم د خلقو ته مونږ ظاهر کو. غدا خو پکې حکمت شو. و ان كانت اگر کدا اگر معنا باندې کوي خو اگر معنا غلط دا ان مخفف عن المستقل دیني وصلیه نه دی. دا اکثر معنا غلط لګي. و ان كانت کبیره اگر کدا مون ګران دی الګ اگر نه بهشکه مون ګران دی سره ان مخفف عن المستقل یو قاعده پکې یاد کړئ چې ان مخفف عن المستقل په جواب کې لام تاکیدی راځي. د لام نون ثقيله سره راځي د ان سره لام تاکیدی راځي. د لام ته لام فارقه وایسوي په خبر باندې چې لام داخل شوی دا و ان مخفف عن المستقلی و انها كانت بهشکه قصه دا سره دا تحویل دا بیت المقدس ته مخ کول کون بیت المقدس قبلتن لکبیرتن ډیر سختو علی القریش په قریش سخوخه الا مگر سخت نو علی الذین په هغه کسانو خد الله چې الله ته هدایت کړي. اچھا دا حکم راغی چې بیت الله شریف ته مخ کی بعض کسانو یې زمونږ مشرانو چاته مخ کړي دي بیت المقدس تشپاړس میاشتې مونږ بیت المقدس ته شوی په دې کې څه کسان وپات شوي دي د هغې مونځونه بځایي. الله وینا وما کان الله نه دی الله پاک لیضیع کې ضایع کړي ایمانکم ستاسو مونځونه. ایمان کل مونځ سره جز دی دا مجاز مرسل دی سلیری چلاقی د مجاز مرسلی کن ذکر د جز او مراد کل او مراد تیسو جزو ذکر د ایمان او مراد تی مونځ الله ستاسو مونځ نه ضایع کوي. ولی نه ضایع کوي دای دلیل د کنه نه ضایع کوي ان الله بالناس بشک الله په خلقو له رؤوف ډیر شفقت کوونکی رحیم ډیر مهربان دی. الله ډیر مهربان دی. الله د مهرباني دا تقاضا لري چې تاسو بیت المقدس ته مونږونه کړي مشران او مړي دي مونږونه الله ضایع کوي نه. مخکې کې حاکمانه جواب وشو اوس حکیمانه جواب کیږي څه کی پنځه جوابونه حکیمانه کیږي. الله حکمت ذکر کوي چې ما دا تمخ کې بیت المقدس ته حکم کړو اوس بیت الله شریف دغه حکمت سره. نمبر 1 حکمت قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا موږ وینو اړول ستا د مخ په سماي په طرف د اسمان کې. اول حکمت رحمت ته پتا مې رحم وک تابیا به اسمان ته قتل بیت المقدس قبله وا حکم اجر کامل ملاوي دوسو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکمل له کعبه اکمل ده
دا اکمل میلان چاته اکمل ته بیت المقدس ته مخکاو بیا اسمان ته قتل چې کله براته حکم کیږي بیت الله شریف ته مخکا اوله علت دا حکمت دا شوخه دا یو خبره یاد کړئ چې اول وجه کا درې ځای راغلی دی صورت دی رکوع کې څو ځای راغلی درې ځای نو درې حکمت باندې بنا یو حکمت الله ذکر کړی ویره دې حکمت په وجه کعبه ته مخکا جوابونه تنور کوم خو الله ترجمه وکړو خو دویم حکمت ذکر کړی دې حکمت په وجه کعبه ته مخکا دریم حکمت ذکر کړی پنځه حکمت دي درې حکمت باندې دا حکم بنا دی په دې وجه کعبه ته مخکا په دې وجه کعبه ته مخ ناول حکمت خدا شوخه فنشتا کعبه مسمان ته به قتل فلنولینک فلنحولنک قبلة مونږ به تعالی قبله وګرځو ترضاها کې ته پیرا دي کېږي دا د جناب رسول الله اسلام شان دی موسی علیه السلام هجرت کو چې کوه تور ته نږدې شو نو د قوم نه مخکې شو عیشه قربانې زور وکړو تاکي سړی عاشق مدینه ته روان به پته لګي څومره مدینه نږدې کېږي عیشه ډیریږي عاشق د معشوق کور ته څومره نږدې کېږي عیشه قربانې زیاتې کېږي موسی علیه السلام باندې عیشه زور وکړو کوه تور ته مخکې لا اما اعجلک عن قومک یا موسی الله د قوم نه سره عجل کړی موسی علیه السلام قوم د وروسته پرې خو ته را منډې وې هغه هم اولای علی سری قوم خدا له مف سره روان دي واجلت الیک ربی لترضى ما را منډې والی الله تا خوشاله ما کوی تور ته منډې وای چې الله خوشاله نبی علیہ السلام ته الله وای زه به تا خوشاله تا اسمان ته ګورې زه به الله دا کعبه قبله کوم چې تا خوشاله کم دا د نبی علیہ السلام شان دی موسی علیہ السلام الله ته وای تا راضي کوم او نبی علیہ السلام ته الله وای تا راضي کوم الله ته وای تا راضي کوم ولسوف یعطیک ربک فترضى الله به درکې ښه مفعول حذف کړي څه به درکې کې څه دی غواړي به درکې خو الله به تا خوشاله وي نو د دې حکمت په وجه فول وجهک او ګرځه خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام په تعبیر عن الكعبه بالمسجد الحرام اشاره الى ان الواجب مراعاه الجهه دون العين صفه تفاسیر صابونی سی لیکلی الله شطر ذکر کا په طرف د بیت الله شریف مخ کا ذات له کعبه ته مخ کول په موږ لازم نه دي کما فاخینی او باری د کعبه نه او تخکاری نه اب چرته مخ کی په طرف د کعبه او مخ کی ذات له کعبه ته مخ کول پاغي څه نه دي لازم نه دي نو بعض کسان ګرځي او دا قبله نما وسري دا جماعت غلط جوړ شوی دا جماعت یو غلط نه جوړ شوی ټول په طرف د چا جوړ شوی حرم شریف جوړ شوی دي یو د کعبه خوا کې ولاړی اب کعبه ته مخ کوي کعبه په خوا کې ولاړی اب یو دغه سوالارو دی دغه مزاب دغه ته مخامخو د ملتزم شریف ته نو د کعبه د شاکړو ایسته په مانځه وځره ابولې دا کعبه نه دلته کم ځاته مخ کې اب نور خاطر نور پر واده پکې کتن کعبه د شاکړه په مطاف کې او د بل طرف ته مخ کو دا ما د مخ کې د چرشیو ابل د لاس نوري وراته وې کني خو دلته بذات له کعبه ته مخ کې دلته په طرف د کعبه سکے نو د حکمت په وجدا یو حکیمانه جواب توغه حکیمانه پنځه جوابونه کیږي پنځه حکمت ذکر کیږي یو حکمت خو بګیدار الله پتا مې رحم وک ته زما حبیبی تا باب بیر به اسمان ته قتل بس ما درته حکم وکړ چې کعبه ته مخ کا وحیث ما كنت چرته کې تاسو ای امتینو اول وجوهکم وګرځي خپل مخونه شطره په طرف د کعبه شریفه اوس دغه ذکر کیږي دا حیناد او حسد د اهل کتاب ذکر کیږي د يهود په بار د قبله کې د قبله سره دی حسد ده و ان الذين بیسه هغه کسان اوتل کتابه چې کتاب ورکړی شوی دی لا يعلمون خامخا پویږي خام انم تاکید د پاره د اسمیت د جملې نه تاکید د پاره لام تاکیدیم پکې داخل شوی خامخا پویږي انه چې دا تولی الحق حق د ربهم ادي د رب له طرف نه خبر ته پته له تورات کې حکم ویل چې کعبه ته مخ کول حق دی خدا زد او د عناد د وجه سره وما الله بغافل نه ده الله نه خبر اما ده هغه نه یامنون چې دی کوي عناد ذکر کیږي مبارک د قبله کې ولئن اتیت الذین یا پیغمبر علی السلام کتر اتلو کې د اهلی کتاب ہوتا هغه کسانو
اوتل کتابه چې کتاب ورکړل شوی بكل آیاتن په هر آیت او هر دلیل سره نښې سره هر نشانې سره هر دلیل ورته پیش کړي نو ما ته به ودي تابعداري نه کوي قبله د کستا د قبلې دا عنادین دي وما انت بتابع ګورې د دې تابعداري په پیلې سره نه پکړه ما ته به د نبی علیه السلام تابعداري په جملې اسمیه سره نه پکړه زور پچا کې ډېري په پیلې کې ډېري که په اسمیه کې ډېري په اسمیه کې ډېري وما انت بتابع دا په جمله اسمیه په قالب کې ذکر او په خبر باندې بعد اخیره کړه دا بار تاکید د نفي د فر صفت تفاصیل لیکلي هذه الجمله ابلغ في النفي دا جمله په نفي کې ډیره بلیغه من قوله ما تبع قبلتك مخکې تابعداري په پیلې ماضي سره نه پکړ ما تبع دلته په جملې اسمیه سره نه پکړه دې کې زور ډیر دی دا جمله په نسبت هغه ته ابلغه ده الله فرمایي چې ته خو بالکل تابعداري دې نه کې خو په خپلو کې دې تابعداري نه کوي ما بعدهم نه دي بعد اهل کتاب متابعین تابعداري کوونکي قبله بعد د قبله د بازي يهوديان مغرب ته مخ کوي او نصارا مشرق ته مخ کوي اذن تباتت من اهلها مکانا شرقیه يهوديان وایي چې بیت المقدس ته مخ کو دا مدینه نه شمال کې پروت دی مظهری لیکلي دا مغرب کې دی شمال طرف ته پروت دی يهوديان مغرب ته مخ کوي او نصارا اذن تباتت من اهلها مکانا شرقیه هغه مشرقي طرف د بیت المقدس ته مخ کوي باج د قبله تابعداري نه کوي او دې جملې ته بیا ګوري ولین تبات اهواهم قسم دې کتار دې د خواهشاتو تابعداري وکړه اے پیغمبر اسلام د يهود او د نصارا د خواهشات تابعداري وکړه من بعد ما فاستحق نجا کچتا تلاغله من العلم چفو یدا انک اذن تبدغه وقت لمن الظالمین خامخ رزیت کوونکو نه وشي او کونک من الظالمین محال فاتباعک لاهواهم محال واللازم محال دا لازم خو محال له کتر ظالمانو نشریاذ بالله مستاره پر دې اتباع محال ده ته د يهود او نصارا وسنه کې اتباع نه کې ما تاسو ته اصل کې اورونه امت لپاره تهدید للامت دایر ول امت لپاره دي مظهری لیکلي په اتباع يهودي په اتباع د يهودي کې او نصارا او د نصارا کې ولذا اكده بتاكيدات متعدده الله په ډېر تاکیدات ذکر کو انم تاکید دے اسمیه جمله تاکید دے لمن الظالمین کې لام هم تاکید ده پاره دی یقینا تبع ظالم چې امتی ښه الله ج خپل پیغمبر اسلام ته د الفاظ ویم د خواخ یو د نګور اکثر نه لګي لیکن نګور ته غوسه راشي نو لور ته چې کم دی کنځلی شروع کی نګور ته خو نشي ویلای د مری نه نشي نو لور ته شروع کی نو لوري تواته ویم نګور ته درغوګ واسما مقصد انګوري خو لګي چاته لور ته یي مطلب پوه شي کنه الله ظاهر کې خطاب نبی علیہ السلام ته کوي په حقیقت کې امتین مراد دي امتین او يهودو پسې مزي ګور ظالمان مشي ظالمان کړه يهودو خو اوس پسې ټول رواني کړي يهودانو کې دي کمال پدې کې غني ها چې يهودانو اتباع وکي پدې کې کمال غني او دا ذلت سبب دی ما تاسو يهود ذلیل دي ښه چا باندې چې کرونا لګیدلیو تاسو کې نه پتا هم څه لګي نو دین عبرت واخلې کې څنګه دا ظاهري کرونا لګي دا سیستم لګي دا روحاني کرونا هم لګي زارو کې ما طویل نبی اسلام وی حدیث دی وخانو په سيزینو دی په طبيعت کې سختي او چې بغړو په سيزي دی طبيعت کې صحیح نرمي د وخانو د صفات و تعالی نقل کیږي نو د يهود صفات و تعالی نقل کی يهود ذلیل دي کتابه ذلیل هغه ذلیل دي ذلیل بشي خوار بشي يهود ظالمان دي ظالمان بشي يهود د خواهشاتو پسې مزي کړي ذلیل کی دا د ناکارو صحبت نه لري دا پکانو اثر کوي ښا دا حجر اسود د سپین کانه او د جنت نه راغلي حدیث کې راځي د سپین کانه دا ګناګار الله سروري دې وجه تور شولو ګناګار له صحبت په وجه پسوتوريږي کانی توريږي پکانو اثر کوي او په انسانانو باثر نه کوي خامخا اثر کوي د ذلیل قوم پسې مزي مخکې د عناد ذکر شو د قبله فبارکی يهود عنادین که هر دلیل وته پیش کې نو استاد قبله څه نه کوي تابعداري نه کوي
اوس د یهودو عناد ذکر کیږي نو صاحب قبله په باره کې چا په باره کې عناد ذکر کی صاحب قبله جناب رسول الله سلام دی داغه سدي عناد کوي الذين حق کسان آتیناهم الکتاب چې موږ کتاب ورکړي یعرفونه جناب رسول الله سلام پیژني مخ یعلمون انه الحق کنه دا ته پته وخه کې د قامه د محکول حق دي خو نه منل اوس ورته دا پته ده کې دا د الله پیغمبر دی یعرفونه نبی اسلام پیژني کما یعرفون ابناهم لکه چې خپل بچی پیژني عبد الله بن سلام هو فرمای کې نبی اسلام د بچی نم خو پیژن دا الله ویل چې پیغمبر دی الله په خبره کې څوک شک کولی شي نشي کولی په بچی کې د سړي شک راتلی شي کېدای شي بیبي د غلا کړي په نبی اسلام کې د سړي شک نشي راتلی د بچو نه خ پیژنم وان فريقا منهم بشک یو ډله لدین لا یکتمون الحق خامخ حق پټي وهم يعلمون دي د پته کې دا حق دی الحق من ربک حق تصاد رب طرف نه دی ولا تکونن من الممترین د شکون کو نه مکیږي المراد امته قرطبی دل تلیکری کې نه مراد د نبی اسلام امت ته نبی اسلام شکونه نو کړي امتینو دوی شکین نه نه مو جوړوي په نبی اسلام پس روان شي په سابق بیان تحویل القبله وفي اللاحق بیان حکمت التحویل یادا سی په سابق ها حکمت التحویل وفي اللاحق ايضا په سابق حکمت التحویل وفي اللاحق ايضا دې کې حکمت ذکر کیږي خلاصه درکو بیان و تهذیب الاخلاق تهذیب الاخلاق ذکر کیږي والاستقامت او استقامت ذکر کیږي به تحویل القبله په تحویل القبله اسلام او په باب تهذیب الاخلاق مسالتان په تهذیب الاخلاق کې دو مسلې دي یو ذکر دی یو شکر دی څه ذکر او شکر دا کل اخلاق دي دا ځان کې راوستل پکار دي ماخذ 149 آیت 152 آیت خلاصې ماخذ دي دا دیم حکمت ذکر کی یو حکمت خدا چې تا به اسمان ته قتل نو ما درته حکم وکړو چې کعبه ته مخ کا دیم حکمت داري ولکل وجهه لكل امه د هر امت لپاره وجهه یو جهاد ته هو موليها وجهه یو مفعول حذف دی هو موليها وجهه مظهری لیکل کدا غه ته مخ اړای نو دی وجنه مې ته حکم وکړم تم کعبه ته مخ واړوا د هر امت خپل قبله ده فاستبقوا الخيرات سبقت نیکانو ته کوي سمان افعلوا ما هو المقصود بالذات من الصلاه والصوم والحج نیکانو کوي والقبله ذریعه العباده وليس بعبادت قبله خو زیاده د عبادت نه لري نو دې کې منحمي کېږي مو د هر چا یو جهاد ته هغه ته مخکي نو تاسو سبقت نیکانو ته کوي او دا دنیا کې اختلاف ده چاره پر الله یو قبله جوړه کړو چاره پر بل قبله اینا ما تکونو چرته کې تاسو یو یاد بكم الله جميعا الله بتا ټول لوري او الله بټول ذکر او ردای دلیل ان الله على كل شيء قدير بشک الله په هر شي قدرت والا دی استاد پر راجم کولم سره دای دلیل شلو خدا دیم حکمت شروع لدی دیم حکمت د وجه دیم حکمت په پیجن هر چا خپل قبله نو تعالی مخفل قبله وګرځولا لدی دیم حکمت په وجه من حيث خرج کم ځای نه چیراوته فول وجهک شطر المسجد الحرام وګرځاو مخ د حرم شریف په طرف دا دیم حکمت خو وینه ول الحق بیشک دا مخکول کعبه ته دا تولی دا حق را مې رب کا جانب طرف ستانه ام الله ند الله پاک بغافل نه خبر اما دا هغه نه تعملون کی تاسو کوي دریم حکمت دل روان دی ښه لالا یکون للناس علیکم حجه دریم حکمت دار کې د خلکو پتا سو حجت جوړ نشي دا تحویل حکم یې زکو کو چې خلک به وي کې تورات انجیل کې خدا او د اخیر زمانه پیغمبر وذل قبلتین سوي دا غنه ده د خودو قبلو ته مخ نه کو الله عز وجل خلق حجت ختمو ما بانه ختمو دا علت دیر حکمت دیر چې فول وجهک شطر دا دریم حکم دریم ذلبه حکم دا به حکمت شروع امن حيث خرج کم ځای نه کې تر اوته فول وجهک او ګرځو خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم چرته چتا سو ای امتين خطلا ک بیت المقدس کې دنم یوي اول وجوکم شطره مخونه چرته وګرځوي په طرف د حرم شریفو لالا یکون دا دریم حکمت شو دا دریم حکم د پاره علت شروع لالا یکون چنش
للناس د خلکو دپاره علیکم په تاسو حجت الا الذین مگر هغه کسان ظلمو کې ظالمان دي منهم نو دین ظالمان به هم بانی ګوته لټوي ظالمان به هم ستا نه مني ظالمان به وایي چې بیت المقدس ته مخ کول حق دی که باطل دي که حق یې وسې د مخ ول واړه که باطل یې تر وسې ورته مونځ ولې کوم نو ظالمان و د اعتراض نه سړی نه خلاصي فلا تخشوهم دې ظالمانو نه مه یېرېږئ واخشوني او زما نه ویېرېږئ څلورم حکمت وليتم نعمتي علیکم دې لپاره کې زه خپل نعمت په تاسو تام کوم غوره امت مې ګرځولي وي غوره پیغمبر مې درکړی نو حکم مې درته وکړو چې غوره قبلې ته مخ کړي الغوره للغوره الغوره للغوره زه په تاسو خپل نعمت تاموم دا څلورم حکمت دی په تاسو نعمت تاموم دا کعبه د الله نعمت دې ته مخ کول د الله نعمت دی غوره قبله وليتم نعمتي علیکم او پنځم حکمت داره ولعلکم تهتدون چاہے کہ تاسو ہدایت به وموي لیکن وضاحت ته څلورمه پاره کې به ته قاسم نانوتوي صاحب کتاب د قبله نوما هغه ادریس کاندلوي صاحب وایي چې دا خبرې د کړي دي دا الهامي غونډه خبرې زه وضاحت به تلته وکم خو یو خبره هغه کې دا کړي چې الله د مکان نه پاک دی سره و بعض زینا د الله له تجلیات مرکز دی بعض زینا د الله له تجلیات من جمله د هغې نه عرش معلی دی الرحمن علی العرش استوی دا معنی کہ د رحمان فارش تجلیات ظاهر شروع دا د الله له تجلیات مرکز د هغې په محاذات کې کعبه شریفه ده د عرش معلی نه تجلیات چېرته راځي کعبې ته راځي عرش معلی باندې د الله تجلیات دي د هغې نه کعبې ته راځي او د کعبې په محاذات کې دا ټول جماعتونه دي دا تجلیات په دې تقسیمیږي د الله تجلی چې ورته میلاو شي نو هدایت به نه مومي نو کعبې ته ځکه مخ کوي چې هدایت به مومي ښه کعبه کې هدایت دی کعبې په مخ کولو کې سره هدایت دی دارنګې حدیث کې راځي دویمه طریقه باندې لاړ شي د دوه کسانو مونځ یو نه غوړئ ثواب پکې ډېري که درې کسه جمع کوي د دوه نه پکې ثواب ډېري دا مونځ رڼا ده یو کس چې مونځ کوي یو بل پې بل کو که دویمه څه ودرې دوه بل پړ بل شو د دوه رڼا د یو نه صحیح تیزه وي نو ستا رڼا به ورسه تیزه شي ښه هدایت رڼا دی که نه که درېیم کس ورسه مونځ شروع کړو درې بل په شو که څومره ګوړه ډېرېږي او به څه کېږي خوږېږي څومره مونځ کوونکي ډېرېږي هغومره به رڼا ډېرېږي نو سړی به هدایت ښه مومي نو کعبې ته بله دنیا ولاړئ ښه یو خو اوس کعبه ده که نه مطلب سه اوس به کعبه جاړي ښه کعبه به جاړي څومره رش په کعبې باندې او څومره ټیل به و د مکې یو معنا تفسیري کبیر ازدحام کړی څه مکې ته مکه ځکه وایي چې ټیلي پکې څنګه ټیل به په کوڅو کې په ټیل کې به تلې او په ټیل کې به راتلې اوس هغه کعبه خالي پرته ده کعبه خالي پرته ده وایي د کرونا سره مقابله کوو ښه الله عذاب راوستلی د الله په کور کې اوس مقابله کوي د الله کور ته خلک نه پرېږدي کعبه به خفه نه وي دلته یو کس ماته یو خوب میندلی دی وایي نبی علیه السلام خوب کې خفه و چې زه په جیل کې بند کړی نو ما جیل کې بندېدل نور څنګه وي امتیان به راتله نبی علیه السلام ته به سلام کوه هغې ته منع کړي دي فرشتې خو سلام رسوي حدیث کې راغلی دي چې الله فرشتې مقرر کړي دي د امتیانو سلام را رسوي زموږ په حدیث ایمان کې شاګردان مخامخ سړي ته ناست یا استاد څومره خوشحاله او چې شاګردان دې بند کړي ښه نو استاد به خوشحاله که خفه وي استاد به خفه وي نبی علیه صلات وسلام د ټول امت او د ټولو پیغمبرانو علیه السلام شیخ دی امام دی امام الانبیا دی امتین یې ته منع کړي دي ښه روزې سلام ته ورته نه پرېږدي وایي مه ورځه نبی اسلام سلام مه کوه وګوره کرونا د باندې لګي نو نبی علیه السلام به خفه نه وي نبی علیه السلام به خفه وي ښه نو دا ټول جماعتونه د کعبې محاذات کې دي نو دې کې بالا علما کرام په منځه ولاړي بزرګان ولاړي دا بزرګانو رڼاګانې تیزي ښه څومره ډېر نه کې د هغه بلب ډېر تیزي هغه 1000 بلب لګولی نو د هغې څه زمونږ دا رڼا هم تیزېږي نو هدایت به مومو که نه به مومو په جمع باندې مونځ کوئ او کعبې ته ودرېږئ چې لار به ومومئ کعبې ته مخ کوئ چې الله هم هدایت نصیب کړي ټوله دنیا کعبې ته ولاړه
بزرګان ورته ولاړ دي، علما کرام ورته ولاړ دي، هغې بلپونه بل کړي ستا بل په وسطي شي لعلکم تهتدون. دا پنځم حکمت شروع. ښه نو راشه دا حکم درې ځله ما تاسو ته راغلی چې کعبې ته مخ کا. درې حکمت ذکر شو، درې حکمتو باندې مرتب. اول ته بار بار اسمان ته کتل نو ځکه مې درته حکم وکړو چې کعبې ته مخ کا. دویم حکمت دا و چې د هر چا خپله قبله ما ته ځکه حکم وکړو چې کعبې ته مخ کا. دریم حکمت دا و چې د خلکو بانه ختم شي ځکه مې درته حکم وکړو چې کعبې ته مخ کا. درې حکمت شو، درې ځل حکم شو. دا ادریس کاندلوي صاحب لیکلي کرر الله تعالی حکمت التحویل فی ثلاثه مواضع وقال فول وجهك لانه علله بثلاث علل غائیه. نبی الله درې علت غائیه ذکر کړي. وبین ما كل علت دعواه. یا داسې وایي. دویم جواب وکړي. دویم جواب دا دی اول خطاب په ساکنینو د حرم کې دی، ای د حرم ساکنینو کعبې ته مخ کوي. دویم خطاب په ساکنینو جزیرة العرب کې دی، ای د عربو د جزیرې باشندگانو کعبې ته مخ کوي. او دا دریم خطاب ټولې دنیا ته دی، یا ټولې دنیا اوسېدونکو کعبې ته مخ کوي. دا دویم جواب. اول حرم اوسېدونکو ته خطاب دی، دویم جزیرة العرب اوسېدونکو ته دی، دریم ټولې دنیا ته دی. دریم جواب اول خطاب له تعمیم د احوالو دپاره دی، په هر حالت کې کعبې ته مخ. دویم خطاب له تعمیم د امکنو دپاره دی، په هر مکان کې کعبې ته مخ. دریم خطاب له تعمیم د ازمینو دپاره دی، په هره زمانه کې کعبې ته مخ کا. څلورم جواب ادریس کاندلوي صاحب دا لیکلی چې نسخه محل فتنې دی او محل شبهې دی. نو دې وجه نه الله بیا بیا حکم مقرر کو چې په خلکو اشتباه را نه شي، په خلکو سره را نه شي اشتباه بیا بیا چې کعبې ته مخ کوي. کما ارسلنا فیکم لیتم مسلګي ښه. دا کما منصوب دی بنا بر مفعول مطلق، صفت مفعول مطلق دی. لیتم علیکم نعمتا اتماما، دا څه وضاحت چا کړي؟ اتماما قرطبي لیکلي لیتم علیکم نعمتي اتماما، په داسې تمامولو سره کما ارسلنا فیکم رسولا، لکه ما په تاسو کې رسول لېږلی. کما اتممت علیکم نعمتي بارسال رسول صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام مې په تاسو کې لېږلی، نعمت مې در باندې تام کړی دی. نو درته یم چې کعبې ته مخ کې چې نعمت در باندې ښه تام شي. پیغمبر هم غوره امت، پیغمبر هم غوره پیغمبر، تاسو غوره امت، دا څومره نعمتونه مې در باندې کړي. قبله هم غوره قبله ده. وتم نعمت علیکم اتماما کما ارسلنا فیکم رسولا، لکه ما په تاسو کې رسول علیه السلام لېږلی منکم ستاسو نه. دا دویم ځای شو. ما د نبی اسلام د رسالت هغه عهدې ذموارۍ څلور ذکر شي په څلور ځایه کې. نو یو اوله سپاره کې دا دویم ځای کما ارسلنا فیکم رسولا منکم چې دا هغه څلور ذموارۍ دي. یتلو علیکم آیاتنا چې لولي په تاسو زموږ آیاتونه ویزکیکم. ما تاسو د نورو درې ځایونو کې تزکیه سره مخکې ده، ځکه دا اهمه ده، سره اهمه ده چې تاسو تزکیه کوي. يعلمکم الکتاب، تاسو له تعلیم ده معنی د قرآن در کوي، والحکمت او د حدیث در کوي. او دا تعمیم باندې تخصیص دی. ويعلمکم ما لم تکونوا، قرآن او حدیث نه علاوه تعمیم عام حکم دی. تاسو تعلیم در کوي د هغه خبرو چې تاسو ته نه معلومي. نبی علیہ السلام درته دا کار کوي. ملا نعمتونه شوخه تاسو مې غوره امت وګرځولي. کذالک جعلناکم امة ملت اسلامی من لغوره ملت وګرځاو. پیغمبر علیہ السلام مې غوره پیغمبر تاسو وګرځاو، د هغې په امت کې مې داخل کړلی. قبله مې لغوره قبله وګرځوله. د کونډې زویه څه خو ګویه که نه، ته یې له سورنا باجې وې شرمېږې نه. د الله په تا څومره احسان کړی و، ته لګې ګاډېږې ښه شرمېږې نه، لږ وشرمېږه. فاذکروني اذکرکم، زما ذکر وکئ زه به ستاسو ذکر وکړم. فاذکروني اذکرکم، زما ذکر وکئ زه به ستاسو ذکر وکړم. واشکروا لی، دا ادب د خاص دی په عام باندې، زما شکریه ادا کوي. ولا تکفرون، زما نو شکري مه کوئ، زما شکري مه کوئ. حدیث کې راغلی من ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی، چا کې زه ځان له یاد کړم زه بیا ځان له یاد کړم. څه معنی؟ ځان له یاد کړم
نو زه به ورله داسې نعمتونه ورکم اعطیته عطایا لا یعلمها غیري چې عطایا به بل چاته نه معلوم. من ذکرنی فی ملئی کیا کہ زه یو جماعت کې ذکر کړم ذکرته فی ملئ خیر من ملئ زه بیا په داسې جماعت کې ذکر کړم چې دغه جماعت نه به غوره زه به د فرشتو په جماعت کې څه وکړم ذکر وکړم. او یا دا معنا چې داسې نعمتونه به ورکړم چې ښکاره نعمتونه وي ما بندګانو ته به ښکاره یو د الله ذکر ذکر بالقلب لم ورځي ښه پړه کې هم الله یادوي ذکر باللسان لم ورځي په ژبه هم د الله ذکر کوئ په زړه کې هم د الله ذکر کوئ. شکریا څه ته وایي؟ شکریا دې ته وایي چې الله کم نعمت درکړی. ادریس کاندلوي صاحب لیکلي امام غزالی صاحب لیکلي چې کم نعمت یې د کم څه دپاره درکړی پاکه کې استعمال کړه دا شکر دی. سترګې درکړي دي د عبادت لپاره غوږونه یې درکړي د عبادت لپاره لاسونه یې درکړي د عبادت لپاره دا ټول اندامونه د الله په عبادت کې مشغوله کړه دا شکر دی. او چې الله نعمت درکړی ته بې ځایه استعمال کړي دا ناشکري ده دا ناشکري. مال یې درکړی دی الله له دین خلاف استعمال کړي دا ناشکري ده. اولاد یې درکړی په بل ځای کې استعمال کړي لاس او خپې درکړي ته پې ټوپونه وی سرنا باجې پې وي دا د الله د نعمت ناشکري ده. نو ناشکري مه کوئ ذکر کوئ او شکر کوئ او ناشکري مه کوئ. نو ښه ذهن ته دا راځي چې دا خو ګران کار دی. شکر دی ته وایي چې کم نعمتونه د الله دي د الله د عبادت کې او د الله په غلامۍ کې استعمال کړه دا خو ګران کار دی. الله وی ګران دی زه آسانوم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. زمانه امداد وغواړه نو زه به ته دا ګران څه کړم آسان کړم دا ګران نه دی ښه دا آسان کار دی چاته زه آسان کړم آسان یې ورته دا یې ربط شو زیاده سی وایي په سابق بیان او ذکر عام می مخکې رکوع په آخر کې د الله عام ذکر شلو وفيه بیان ذکر خاص د رکوع کې خاص ذکر کیږي هي صلات او چغه مونږ دی مونږ هم د الله ذکر نو دا ذکر خاص شو. خلاصه د رکوع تعلیم المسائل الباقیه لتهذیب الاخلاق ما تاسو یې درې چیزونه تهذیب الاخلاق او سیاست مدنی او تدبیر المنزل نو تهذیب الاخلاق ذکر کی نو یو تهذیب الاخلاق کې ذکر او شکر دی دو مسلې دا شول. نورې مسلې کې ذکر کیږي یو پکې صبر دی یو پکې دعا ده یو پکې تعظیم د شاعر الله دی. صبر کوا دعاګانې کوا د شاعر الله تعظیم کوا. ماخذ 153 158 آیت د خلاصې ماخذ دی. یا ایها الذین آمنوا 75 ځای قرآن شریف کې صبر راغلی دی. اے مؤمنان استعینوا امداد غواړئ بالصبر په صبر سره دا هغه فریض شو وصلات په مانځه سره دا هغه موجود مرکب د وایي شوله د صبر اول فضیلت ښه ایتونو د ګورې د صبر څومره ښکلی فضیلت دی معلوم. ان الله مع الصابرین الله د صابرانو سره دی. ما تاسو یو میت خاصه دی یو میت عامه دی. میت خاصه په نصرت سره دی الله سره نصرت کوي. میت عامه په علم او قدرت سره په څه سره په علم او قدرت سره الله په معیت خاصه سره صابرانو سره دی. تو صبر کوي د الله امداد به وسري دا د صبر فضیلت شروع د صبر بل فضیلت ذکر کوي دا د شهدا او د بدر باره کې نازل شوي. 14 صحابه کرام په بدر کې شهیدان شوي 6 مهاجرین 8 انصار هلته چې بیا بدر ته لاړ شي نو بدر شهیدان نه دی خوا مسجد دی هغې خوا کې دیوال کې کتبه لګېدلې دا 14 صحابه کرام نومونه پکې لیکلي 14 صحابه کرام شهیدان شي. الله فرمایي ولا تقولوا مو وایي لمن هغه چاته یقتلو چې قتل شي د الله په لاره کې هم امواتون کې دا د عام مړو شان مړي دي د عام مړو شان مړو ته مو وایي. حیا شهدا ولادت جمهور امت رائے ده الله حیات جسمانی ورکړي څه ورکړي حیات جسمانی ورکړي دا وضاحت پته ان شاء الله بل آیت روان دي کې به تلک مختصر وک. الله ما یقتلو ته مړ وایي یقتلو روح دی که بدن دی بدن قتلېږي روح نه قتلېږي روح ژوندی همیشه. الله دې ما یقتلو ته مړه مه وایي نو مړه خو دي دا عام مړو په شان مړو ته مه وایي بل احیاء بل هم احیاء هم پکې حذف دی بلکې دا مو یقتلو ژوندي دي مو یقتلو بدن دی که دا بدنونه ژوندي دي.
دې باندې د حیات سره مرتب دی. ځمکه د شهیدانو بدن نه خوري، د ژوندي بدن ځمکه نه خوري که نه. شهیدانو له الله دا حیات ورکړی دی، دا نتیجه پې مرتب ده چې خاورې بدن نه خوري. انبیاء علیهم السلام حیات دینه په دلالت النص ثابتېږي چې شهیدانو له الله حیات ورکړی. انبیاء علیهم السلام خو د هغې نه غوره دي، به ته وضاحت وکړم، دلایل به ته ویم څه نه څه. انبیاء علیهم السلام په طریقه اولا سره الله حیات ورکړی، هغې هم حیات په دلالت النص سره معلومه شوله. ولکن لا تشعرون، لیکن دې په ژوند تاسو پوهېږئ نه. ګورئ شهیدانو اعلی صبر کړی، څه کړی؟ اعلی صبر یې کړی ده، نو الله والا اعلی فضیلت ورکړی. حدیث کې راځي شهیدان چې مړه شي نو جنت کې سیر کوي، شنو مرغانو په جاجورو کې. دا شنه مرغان دا هلیکاپټر ایسي، څنګه شهیدان چې الله هلیکاپټر یې ورکړي. او دا جاجورې مخکې سیټونه دي. ښه یو ځل حج له تللو پېښور کې هغه آی پي آی والا ما له مخکې سیټ نیولی، نو ما زما حج په کار دی، خرما مې نه دي په کار. وایي دا له مونږ نیولی دې کې ته لاړ شه، دې کې وزیران ځي. نو هغه سم سیټ واکې زه سم لاستم، وایي دې کې سم لګېدم چې دا هغه طرفه راتلم بیا بل سیټ و، نو هغه ما راښکته کړه او نه راښکته کېږي. دا کس ما ته وایي سب کې ګوري، ما یې سملم پکې، وایي دې کې سم لاستل نه کېږي. ما یې زه خو پکې ملاستم یا بل سیټ و. نو دا اعلی سیټونه یي. ښه هلیکاپټرو په هغه مخکې سیټونو کې به د شهیدانو دا روحونه یي، او جنت کې به څه کوي؟ سیل به کوي، الوځي به. او بیا د عرش معلل د لاندې چراغونه ځوړند دي، دا هغه کې بدی آرام کوي، ګرځي پکې جنت کې، سیر پکې کوي. قنادیل یو د لاټینونو په شکل چراغونه یي، په هغې کې چې کوم دی آرام کوي. دا چې جنت ته سیلونه پکې کوي. الله له لویه مرتبه ورکړي. هر نعمت په جنت کې ملاویږي، خو شهادت په جنت کې نه ملاویږي. پیغمبر علیه السلام وایي چې سړی جنت ته لاړ شي اب دا ارزو نه کوي چې زه دنیا ته لاړ شم او د دنیا بادشاه شم او نعمت راته راکړی شي. یو شهید به ارزو کوي چې کاش کې زه بیا دنیا ته لاړ شم او بیا شهید شم او بیا ژوندی شم او بیا شهید شم. هلته شهادت نه ملاویږي. شهادت نعمت په دنیا کې ملاویږي، او نور ټول نعمتونه په څه کې ملاویږي؟ په جنت کې ملاویږي. دا دومره لوی مقام الله ولې ورکړي چې څنګه مړی شي هلیکاپټرو کې سواری شي، منډې پکې وهي، سیرونه پکې کوي په جنت کې. دا د شهادت، دا د صبر وجه ده. شهیدانو څه کړی دی؟ اعلی صبر کړی دی. ښه د هغې نه لاندې درجه صبر. ولنبلونکم، خامخا په تاسو امتحان کوم. دا یو خبره یاد کړئ، یو مصیبتي یو بلایي. صحیح، یو مصیبتي یو بلایي. اعتراض کیږي چې قرآن کې خو راغلي ما اصابکم من مصیبت ما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تاسو ته چې څه مصیبت رسي دا ستاسو د ګناهونو نتیجه ده. او حدیث کې راځي اشد الناس بلاء الانبیاء علیهم السلام ثم الامثل فالامثل. ډېر تکلیفونه پیغمبران علیهم السلام ته رسېږي. تاسو به یو بلا دی، یو مصیبت دی. مولانا شیخ بری صاحب لیکلي مصیبت بدانو ته رسي او بلا نیکانو ته رسېږي. لکه دې کې څه فرق دی؟ یو د عداوت په غېږ کې رانیول دي، یو د محبت په غېږ کې رانیول دي. یو سړی په لار روان وي، دشمن ورته ناست او راوی نیسي، دا مصیبت دی. اوار رفیږي. او یو دوست ورته ناست او په غېږ کې راونیسي او زور ورکړي، خولې ته وباسي. دا زور سړي له خوند ورکوي. څه ورکوي؟ د محبوب زور یې په غېږ کې راونیسي او سم زور ورکړي، خولې ته وباسي، دا وله خوند ورکوي. دا بلا ده. نیکان الله د محبت په غېږ کې رانیسي، بدان د عداوت په غېږ کې رانیسي. دا بلا وله خوند ورکوي. ښه نو چې خوند ورکوي نو بیا جاړي ولې؟ اعتراض کېږي. نو داسې مثال دی لکه د بابا کړي کباب چې سړی خوري، سترګو نه ورته غټې غټې اوښکې بهیږي که نه، هلکه جاړې نو ولې خورې؟ کباب ورته جاړې لګې خورې نو خوند هم ورکوي، خو ترخم دي که نه. الله د محبت د غېږې زور ده، نو الله کې زور ورکوي او سم زور وي که نه، خولې ته روانې شي، سترګو کې غټې غټې اوښکې راشي او خوند وله ورکوي. نو دا بلا ده. ښه ولنبلونکم، خامخا بیا بېشکه زه په تاسو ازمیښت کوم، بلا در باندې راولم. دا لام هم له تاکید دپاره دی، نون ثقیله هم له تاکید دپاره دی، او مضارع د دوام تجددي دپاره. بلد کې بله راشي لتبلون فی اموالکم، هلته هم تاکید دی. خامخا زه په تاسو امتحان کوم.
ښه د امتحان پرچه سره داسې پکې ووایي د امتحان پرچه سره امتحان کې به سړی کامیابېږي بس او چې امتحان کې کامیاب شي انعام کې به څه میلاویږي څو خبرې شوې 3 خبرې شوې د امتحان پرچه دار بشین په یو لږ شي ساتنوي نه تحقیر دپاره من الخوف د یرې دشمن یره به ښه والجوع او لوږه به قحط باندې راشي ونقص من الاموال نقصان د مالونو دی مال به دې هلاک والانفس نقصان د نفسونو دی مړی به درنه وشي والثمرات نقصان د میوو باغ به دې هلاک شي امام شافعي رحمه الله ترجمه کړي د یره نه مراد د الله یره ده الله وایي زه په تا باندې امتحان کوم په یو شي د یرې څه کې زمانه یریږي که نه د لوږې نه مراد روژه ده که دی روژه نیسي که نه ونقص من الاموال نه مراد زکات دی که دی زکات ورکوي که نه د نقصان د نفسونو نه مراد بیمارۍ نه دي د ثمراتو نه مراد بچي دي کله چې الله فرشته راولېږي د مسلمان د بچي روح واخلي الله دې فرشتې ته وایي هل قبضتم ثمرة فؤادي زما د بنده د زړه میوه م واخیستله فرشتې او وایي زما بنده څه وي ستا ثنا یې ویله دې جنت کې یو کور جوړ کړئ بیت الحمد فی ولیکئ ثمرات بچي دي امام شافعي سے خدا خو د امتحان پرچه شو یادم کړله الله امتحان کوي او دا امتحان پرچه شوله او کامیابی پس میلاویږي وبشر الصابرین زیرا ورکا صابرانو ته په صبر کامیابیږي ادریس کاندلوی سے پاغاوله سپاره کلی کلی واستعینوا بالصبر دا صبر الله انسان لور کړی دی د فرشتو صبر تاجت نشته حیوانات له صبر نه لور کړی فرشتو چې صرف عقل له شهوت وسنشته د حیواناتو سره شهوت ته عقل وسنشته دا غي مقابله نشته نو فرشتو لازم الله عقل ور کړی شهوت نشته صبر ته ضرورت نشته دا اختیار الله صرف انسان لور کړی د انسان مقابله شهوت یو طرف ته راکاږي عقل نو بس د مقابله د الله له صبر اختیار ور کړی دا به استعمالین په صراط مستقیم وفات کیږي الذين صابران هغه کسان اذا اصابتهم مصیبه کله ته مصیبت ورسی نو دې 2 جملې وایي قالوا انا لله یو دا جمله شو دی انا لله وایي او دویمه جمله انا الیه راجعون مونږ الله ته واپس کیدونکو دا 2 جملې دا 2 دلیل د صبر دي سری 2 جملې اول خدا وایي کې دا د امت خصوصیت ته مخینو متون الله دا 2 جملې نه ور کړی یعقوب علیہ السلام مصیبت راغی یا اسفا علی یوسف داس الفاظ وی ان لله نه دی ویل دا الله دی امت ور کړی او دا 2 دلیل دي د صبر یو دلیل عقلی ان لله من د الله ملکیت یو بس الله بادشاہ دی د مالک خوخه چر کور کوم دی راکې دا رزمه کې سر دام د الله دی او دا خبرونه هم د الله دی د یو کور نه چرته بوزي بل کور ته بوزي مالکی غوامې خره یو کوټې نه پرې دی او بله کې وتړي نو څوک به اعتراض کولی چې دا دی ولې به زه مالک یم او زما ملکیت دی چرته به ما مدرس یې د یو کمرې نه کتابونه چرته ویسي بلې کمرې ته چا خو به اعتراض حق نشته الله مالک ته بس هغه خوښه نو دا عقلي دلیل شولو مولا شریف علي صاحب بهشتي زیور کې یو بزرګ واقع لیکلی زوی مړ شو ډېر خفه و ناښځه ورته وایي چې مال یو زنانه دغه را کړی کالی سوالي ډېره موده مې استعمال کړو اوس هغه مالک راله زما نه خپل کالی اخلي نو زه خفه یم خاوند ته ته خو ډېره ناکاره ښځه دونه کالی در کړی او استعمال یې کوه خپل شي اخلي او ته خفې هغه ورته وایي چې دا بچی تا الله نه در کړی امانت یې در کړی او خپل شی واخیسته نو ستا دونه ولې خفې هلې تعلیم خاوند له ورکوو موږ د الله ملکیت یو انا الیه راجعون دا طبیعي دلیل دی مونږ الله ته واپس کیدونکي یو څه معنا هر انسان د الله سره محبت وي والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمانانو د الله سره ډیر محبت وي چا سره محبت وي هغه پتلو خپکی یا ته ویره بیګاله به ته زه ور دوست به ملاویږي چا سره محبت نه بجاړي کې خان دی با مسلمان د الله په دیدار خپکیږي نه مونږ الله ته روان یو چې مړ شو اله الله ته ورسو کن چې الله ته ورسېږي دا د خفګان خبره لار دې مړ شو الله تعالی لاړه بس خوشاله اوس دا طبيعي دلیل دی چې صبر کوه طبيعي دلیل
موسی علیه السلام د جادوګرو واقع قرآن ذکر کړي. فرعون ورته وی لأصلبنکم فی جذوع النخل، د کجورو په تنو به هم د بره ځوړن کم. فی په معنا د اعلی سره هغې ته یو جمله ویلي لا زوی انا الی ربنا منقلبون. هیڅ ضرر نشته، مونږ پروا نشته. ولې دې پروا نشته؟ وایي پانسې کوم دی ورته انا الی ربنا منقلبون، مونږ رب ته روان یو. نو که ته مړه کوې رب ته به م ورسې که نه. سړی اسلام آباد ته پیدا رواني او بل کوڅو ته موټر ودروي راخېږه په لږ ساعت یې ورسوي. نو مونږ الله ته په پیدا لار روان یو. څو دا د ریاضاتو لار دا اوږده لاره ده او د شهادت لار دا سره لنډه لاره ده. چې تم شهیدان کې په لنډه لار به م الله ته ورسې. نو مونږ هېڅ پروا نشته، د مرګ نه مونږ ګیرېږو نه، هسې هم الله ته روان یو. ته به راته لار لنډه کړې. ښه دا دوه دلیله شو. ښه انعام به ورته څه میلاوېږي؟ د امتحان پرچه وشوله، د امتحان د کامیابۍ سبب ذکر شو چې صبر دی. چې امتحان کې کامیاب شي نو انعام ورته څه میلاوېږي؟ درې انعام الله ذکر کړي. اولئک دغه کسان چې موصوف شو په صفاتو مذکورو سره، علیهم صلوات، په دې خاص رحمتونه دي او لوی لوی دي. ښه صلواتون کې تنوین دی او په رحمتون کې تنوین، دا دواړه د عظمت لپاره دي. او رحمت صلوات جمع ده، یو نه دوه نه، ډېر لوی لوی نعمتونه دي او ډېر لوی لوی رحمتونه دي د الله له طرف نه. ادریس کاندلوي سے وضاحت کړي الله ته تعبیر په صلوات سره وکړو. صلوات لفظ د چا لپاره استعمالیږي؟ انبیاء علیهم السلام دپاره صلی الله علیه وسلم. دې صابرانو له الله داسې رحمتونه ورکوي چې مشابه د رحمتونو د پیغمبرانو علیهم السلام سره. ځکه ته الله تعبیر په چا سره وکړو؟ صلات سره. دا یو انعام شو. ښه ورحمتونه او رحمت ته دا دویم انعام شروع. او دریم انعام اولئک هم المهتدون، دې هدایت مندون کې دي. هم څوک چې صبر کوي نو الله ورته هدایت کوي. اولئک معرفه المهتدون، معرفه حصر پیدا کوي. سبب تفاسیر وي دا قصد د صفت ته په موصوف پورې، دا هدایت په دې پورې خاص دی د صابرانو پورې. الله به دې په صبر فوجه هدایت نصیب کړي. عمر فاروق قول بخاری سے نقل کړی د آیات په ذیل کې نعم العدلان و نعم العلاوه. هغه دوه بار د اوخ دا ډېر ښکلي دي، دا علاوه پکې لا ښکلی دی. یو طرف بار صلوات شروع دو، بل طرف بار رحمت شروع، علاوه پکې هدایت شروع. د مین کې ته الله څه کې خود هدایت کې خود. دا دومره لوی انعام یې ورکړه. صلوات ورته په انعام کې میلاویږي، رحمت او هدایت ورته میلاویږي. درې انعام الله ورکړه. صبر د فضیلت یو بل دلیل ذکر کیږي. زبردست په منډه کوم راځم. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. دا د صبر د فضیلت بل دلیل ذکر کیږي. دا صفا مروه په منځ کې چې حاجیان منډې وهي، دا د صبر نتیجه ده. ابراهیم علیه السلام چې بی هاجرې سره نکاح وکړو، بیا د مشرې بیبي طبیعت ورسره ښه نه و. ابراهیم علیه السلام دا روان کړه د الله په حکم. الله وایي دا بوځه چېرته یې پرېږدم. بی هاجرې د وړوکې بچی دی، چېرته شاداب علاقه راشي نو وایي دلته یې پرېږدم. وایي نه نه مخکې بیا وه کوم ځای کې چې کعبه آباده ده دقل ته راورسېدو. وایي دلته یې پرېږدم. نه کور شته دی، نه بادي شته، نه اوبه شته، نه انسانان شته، هېڅ شی نشته دی. بس پرېښود او را روان شو. دومره هم نه کوي چې لږ ساعت ورته ایثار شي او تسلي ورله ورکړي. خفه کېږه مه، د الله په حکم یې پرېښی او الله به انتظام وکړي چې الله رانه خفه نه شي. الله خو ما ته یې پرېږده او ته ترې راځه او زه ورسره ایثار شوم. ایثارېږي اوس نه. بیبي ورته نارې وایي ابراهیم علیه السلام مونږ دې چا ته پرېږدو او دی را روان دی. پوه شوله. وایي الله درته حکم کړی؟ یا الله راته حکم کړی. وایي الله به مونږ نه ضایع کوي. دغه بیبي سره لږ بخاري شریف یې اوږده تفصیلي واقعه نقل کړې. لږې اوبه ورسره وسره دي بتکي کې هغه خلاصې شولې.
بس بچی په ورکول وبه وي اوبه خلاصې شي به تکي. ابراهیم علیه السلام دعا درته ذکر کم چې دی خو راغی او بیبي د نظر نه پناه شو، دعا یې وکړه را ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم. الله داسې ځای کې بیبي او بچی پرېښود چې فصل پکې نه وي. د بعضې خلکو زړونه تمایل که دا مینې پکې نه ویلې د ټولې دنیا زړونه ورته مایل شوي. بیبي پرېښول، اوبه ختمې شولې او بچی تږی شو، تاویږي سم. بیبي لاړه شي صفا ډېرۍ ته وخېږي، یو خوا بل خوا ګوري چې چېرته زه انسان وینم یا مرغان وینم. څه نه بیا را روانه شي. صفا مروه په منځ کې ښکته ځای دی چې هغې ته راورسي منډه کړي بچی ترې پناه شي. بچی مې چېرته شرمخان ونه خوري، هغه نه وخېږي بیا په قلاره ځي. وچه کري ووالي، کله صفا ته خېږي او کله مروه ته خېږي او صبر یې کو چې وچه کري پوره کړلې. هغې بیا اواز راځي تا کور کې دا څوک دی؟ که مغیث او څه امداد کولی شي راسه وکړه امداد. چې بچي خو الله راله جبري اسلام راغلی په پوندې ځمکه والي اوبه چې کوم ځای راځي کېدلي دي هغه اوبو نه حوض دخکوي او بدلکي کیچي او زر در خاورې چې دا اوبه خوري نه شي. نبي علیه السلام کې د اوبو ته حوض نه وی جوړ کړی، دا به چینه وی بهېدلی به دقسې به بهېدلی خو بس خاورې ترې را چاپېره کړې بند یې کړې. نو دا د صبر نتیجه ده. دا صفا مروه سره صبر نتیجه ده. هغه صبر الله ته دومره خوښ شو چې الله تر قیامته حاجینو ته ویلي چې تاسو به صفا مروه په منځ کې منډه وهئ، چې کوم ځای کې بې حاجرې منډه والي هلته به منډه وهئ. صبر الله ته خوښ شوی، تر قیامته به د هغې دا شعار جاري. او دارنګې د صبر دا نتیجه وه چې زمزم اوبه راوزېږېدې. دا د صبر نتیجه ده. دغه زمزم اوبه د جنت ته اوبو نه هم غوره دي. علماو لیکلي، مظاهر حق لیکلي، مرقات لیکلي. دلیل یې دا ویلی دی نبی علیه السلام معراج له تله پریشن یې کېده نو پلیټونه د جنت وو سرو زرو او اوبه پکې د زمزم وي. نو که د جنت اوبه غوره وي نو چې پلیټونه د جنت راوړی اوبه هم د جنت راوړی وي. زمزم په اوبو د زړه مبارکه وینځله پریشن یې وله وکړو. دا د جنت اوبو نه هم غوره دي. ما مخکې دا بمبې وې دی خو اوس خو هغه ټوله نقشه بدله کړې. په هغې حدیث لیکلی ما و زمزم لما شربه او فتح القدیر وغیره په مستقل عنوان کې هلته مکتبه کې یو کتاب فضیلت ماء زمزم یې پې لیکلی. ما زه بیا اخلم بیا مې یېرو بل کال بیا وکته بیا مې نه موندو داسې دومره کتاب ما و زمزم لما شربه چې څه دپاره څکې هغه مقصد به د الله پوره کوي. که له تندې په نیت څکې تنده ماتوي، که د لوږې دپاره څکې لوږه ختموي، که د علم دپاره څکې الله به علم درکړي. ابن عربي صاحب وایي ما د علم دپاره څکلی بیا مې ارمان کاو چې د عمل لپاره مې څکلی وی څومره بخوي. دې بخشالي یو حاجي صاحب راته وي زه بره چت کې وم او جمعې ورځ او واړه بول لر ما کې اوس اودس لازم خو جمعې مونځ رانه خرابېږي. وایي ذهن ته مې دا راځي عالمان وایي چې زمزم دې څه دپاره وڅکې هغه کار الله کوي. راشه زمزم اوبه وڅکه چې الله رې دا بول ده پکې دوه درې ګیلاسه مې وڅکه بس بول په ځای ده پر. وایي بیا مې جمعې مونځ وکړه په قلاره رالم اودس مې مات کړه. ګوره اوبو سه بول زیاتېږي که نه ایا ما په دې نیت وڅکه بول اوسه ده پر شو. دا قیمتي اوبه دا هم د صبر نتیجه ده. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا مروه د الله له دین د نشاناتو نه ده. ومن حج البیت چا چې حج د بیت الله شریف وکړو او یا ته مرا یا عمره وکړه فلا جناح علیه په ده ګناه نشته دی ان یطوف بهما چې د دې دواړو طواف وکړي. ومن تطوع خیرا چا چې نفلي نیکي وکړو فإن الله شاکر الله جزا د شکر ورکوي علیم پوهه دی. دې کې عروه بن زبیر ده عایشې نه خورې تابعي دی ترور نه تپوسو کې بیا عایشې هنه کې د آیت نه معلومیږي چې صحیح مباح ده لکه الله یې سب کې نشته دی چې چا وکړه ګناه پکې نشته دی. بیا عایشه وایي خوریه پوه شوی نه که دا ستا مقصد وی نو بیا داسې ویل نه پکار چې چا وکړه ګناه پکې نشته. بیا داسې ویل پکار و که چا ونه کړه ګناه پکې نشته. مباح کړی پرې خو سب کې نشته. الله څنګه ویلي که چا وکړه ګناه پکې نشته. که مباح وي څنګه عبادت پکارو
که چا ونه کړه ګناه پکې نشته، د مباحو پرېښودلو کې ګناه نه وي. دا اصل کې بل شان واقع وه. دوه قسمه روایت راغلي، دوه ډولو په باره کې هدایت راغلی. یو ډله داسې وه چې د اسلام نه مخکې به یې صفا مروه نه کوله، دې ته به یې ګناه ویل. چې اسلام یې راوړه نو د هغې وروسته هم دا خیال وکړي دا به ګناه وي، نو تپوس یې وکړو. نو الله دا آیات د هغې باره کې راولي چې ستاسو دا مخکینی سوچ غلط دی، صفا مروه کې ګناه نشته. مخکې صفا مروه نه کوله نو وروسته یې دا خیال و چې مخکې هم نه کوله دې کې به ګناه وي، نو مخکې ګناه ګڼله. او یو دویم روایت راغلی، دویمه وجه راغلي، یو ډله وه صفا مروه طواف به کوو، خو د صفا مروه باندې دوه بوتان پراته، دوه کسانو بدعملي کړو، الله مسخ کړي وو، د یو حساب نوم یو نایله. نو دا بوتان د عبرت لپاره خلکو نال کړه، یو په صفا یو په مروه باندې، چې خلک ته عبرت واخلي. نو هغې نه دې خدایان جوړ کړه جاهلیت خلکو. نو دې په منځ کې به سایه کول او د دې بوتانو احترام به کوو. چې کله دې اسلام راوړو چې موږ خو موږ سایه کوله، نو شاید دا خو به ګناه دې باندې بوتان پراته. نو الله وفرمیل چې دا د شاعر الله نه دي، دا د پخوا نه شاعر الله نه را روان دي. عارضن کې چا ور باندې بوتان کې خو ردې وجې نه نه د هغه زوړ حیثیت څه نه کېږي، ختمېږي نه. نو دې په منځ کې سایه کوئ. نو دې دا خیال و چې ګناه ده، نو الله یې خیال نه پې کړه چې دا ګناه نه ده. صفا مروه د امام مالک صاحب، امام شافعي صاحب په نس فرض ده، امام صاحب په نس واجب ده، احمد بن حنبل صاحب ورته مستحب وایي. ان الذين يكتمون مخکې کې دغه ذکر شروع بسابق ان اليهود يعرفون كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم يكتمون الحق. مخکې کې بیان د کتمان د چاو ده اهل کتابو، وفي الله کې بیان الوعید بکتمان الحق. مخکې کې د یهودو کتمان ذکر، قبله خفیجنې تولی حق ده، نبی علیہ السلام خفیجنې چې حق پیغمبر دی خو بیا هم نه مني، زد راخیستې دي. الله ولا دمکی ذکر کوي، او د زد د وجه حق پټوي، د هغې څومره سخته سزا ده. دا یې ربط شو. او رحمت د هغه چا لپاره دی او عفو چې توبې ویستله، چا حق پټ که او بیا توبه ویستله، ان الله به هغې باندې څه کړي، معاف کړي، الله به توبه قبوله کړي. ان الذین بېشکه هغه کسان یکتمونه چې پټوي ما هغه حکم انزلنا چې موږ نازل کړی من البینات د واضحو دلایلونه، ما چې کوم آیات نازل کړی هغه پټوي. والهدى هدایت میں نازل کړی، ما انزلنا من البینات من الهدى من بعد ما پس د هغه بیناه چې موږ بیان کړی لیکونه متواترا، دې لپاره بیان کړی چې دا متواتر وګرځي او دې بیا هم پټوي. اولئک دغه کسان یلعنهم الله، په دې الله لعنت وایي، الله پې لعنت لیږي. یلعنهم اللاعنون، تمام لعنت کوونکي پې لعنت لیږي، فرشتې پې لعنت لیږي، د انبیاء علیه السلام ارواح پې لعنت لیږي، د عالمان پې لعنت لیږي، ګناهګار پې لعنت لیږي، زناور پې لعنت لیږي. ولې پې لیږي؟ د الله حکم پټوي، الله خو پې ځکه لعنت لیږي. پیغمبران علیه السلام او د نیکانو ارواح او نیکان پې لعنت ځکه لیږي چې دې د هغې سره مقابلې ته ولاړ دي. انبیاء علیه السلام مقصد دا چې حق واضح شي او بیان شي، او دې پټوي. علماو دا کار چې حق بیان شي او دې څه کوي، د هغې سره مقابله کوي، ځکه پې لعنت وایي. دا ګناهګار ادریس کاندلوي صاحب لیکلي، دا ګناهګار پې ځکه لعنت وایي فساق او پوجارو چې دې ته حق پټ کړی دی، نو ځکه دوی په غلطه لار تلي. لعنت پې لیږي چې په تاسو د لعنت که موږ ته هم دا حق بیان کړی وی نو موږ به پې عمل کړی وی، دا خو زموږ نه تاسو پټ کړو. فساق او پوجار هم پې لعنت وایي. او دارنګې کتمان حق کے وجہ سے طرح طرح مصیبتیں نازل ہوتے ہیں، اس لیے تمام حیوانات اور جمانات ان پر لعنت بیچتے ہیں. ندید پټولو د حق په وجه قسمه قسم مصیبتونه راځي، باران بنشي، مصیبتونه د حیوانات هم پې لعنت وایي. که تا د حق نه وی پټ کړی، دا مصیبتونه به نه راتلی، موږ ته به تکلیف نه وی. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بارش بند ہو جاتے ہیں تو جانور گناہگار پر لعنت کرتے ہیں. باران چې بند شي نو زناور په ګناهګار لعنت لګي، پتا دی لعنتي ستا د ګناهونو وجه په وجه به ما څه بند شو، باران بند شو، زه په تکلیف کې یم. غواګانې پې لعنت لګي، میښې پې لعنت لګي، څنډهګان پې لعنت لګي. الا الذین، مگر هغه کسان تابو چې توبې ویستله د کتمان نه او له ترک د ایمان، واصلح او اصلاح یې وکړله د خپل عمل. ګوره کې څنګه ګناه وه
اقصې به توبه وي دې حق پټ کړی دی نو وبینو حق یې بیان کړو څه حق یې پر کړی او حق یې بېرته بیان کړو نو په اولئک دغه کسان اتوب علیه زه به قبول له توبې کوم وانا التواب الرحیم او زه به قبولونکی او مهربانه یم په السابق ذکر لعنتهم احیاء او په لاحق ذکر لعنتهم امواتا مدارک دا ربط لیکلی ذکر لعنتهم احیاء مخکې لعنت ذکر که چې ژوندي په دې مخلوق لعنت لیکي اوس د ثم لعنتهم امواتا مدارک کوي چې مړه شو هم په دې لعنت دی ان الذین کفروا بېشکه هغه کسان چې کافران دي وماتوا مړه دي علی کفرهم په خپل کفر په داسې حال کې مړه دي وهم کفار کې دي کافران دي اولئک دغه کافران علیهم لعنت الله په دې د الله لعنت مستمر دی مخکې اعلانو کنه مضارع په دوام تجددي دلالت کوو او دلته جمله اسمیه ده په دوام ذاتی دلالت کوي اسکندری سے معنی کړي ان پر لعنت مستمر ہے اور اللہ لعنت پہ دے والملائکت د فرشتو لعنت مستمر ده پی والناس اجمعین او د ټولو خلقو دی پی د نیکانو په لعنت او د بدانو په لعنت خالدین فیها دی به همیشه په لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب ودینه بعضا سپک نشي ولا هم ينظرون نه به ته مهلت ورکړي شي حساب کې بیان اللعنت علی الکاتمین احیاء و امواتا وفي الله ان الله واحد ليس معه شريك يخرجهم عن اللعنت الله واحد دی شریک وسایل بالله نشته کې د لعنت نه رو بسی بل شریک خو نشته یا رب و الهکم استاس معبود اله واحد یو معبود دی لا اله نشته لایق عبادت الا هو مگر یو الله دی الرحمن عام رحمت والا دی الرحیم تام رحمت والا دی نو الله یو دی بل معبود نشته کې دې د لعنت نه رو بسی دا رکوع سو بس ته